بل د هغه انسانانو نه چې الله رب العالمین ورته د قیامت په ورځ باندې بخښنه نه کوي، هغه خلک دي المجاهرة بالمعاصي. هغه خلک چې ښکاره ګناهونه کوي، د الله نه شرمېږي، د مخلوق نه شرمېږي، د الله په مخ کې ګناهونه کوي، د مخلوق په مخ کې ګناهونه کوي، ښکاره ګناهونه کوي. د انسانانو ته الله رب العالمین هیڅ کله بخښنه نه کوي. دا انسانان به الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې جهنم ته داخلوي. ګوره دا د سوچ او فکر خبره ده. چا ویلي دي؟ وقد قال له نبينا صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرين. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ټول امت ته رب العالمین معافي کوي، مګر هغه خلکو ته معافي او بخښنه نه کوي کوم خلک چې ښکاره ګناهونه کوي، په ښکاره ګناهونو کې اخته دي. دې خلکو ته الله رب العالمین بخښنه نه کوي. وان من المجاهرة او بعضې د هغه خلکو نه چې ښکاره ګناهونه کوي، په ښکاره ګناهونو کې اخته دي، ان یذنب ذنبا باللیل، چې د شپې ګناه وکړي، ثم یصبح بیا سبا کي ویقول او وایي یا فلان فعلت کذا وکذا. ای پلانکیه ما خو د شپې دا ګناه کړې وه، د شپې مې دا کار کړی و، د شپې مې زنا کړې وه، د شپې مې غلا کړې وه، د شپې مې فلمونه کتلي وو. سحر خلکو ته بیا هغه بیانوي. دا انسان هم په دغه خلکو کې داخل دی، المجاهرة بالمعاصي، چې ښکاره ګناهونه کوي. ځکه خپله ګناه خلکو ته ښکاره کوي چې ما دا ګناه کړې ده. د انسان باندې الله رب العالمین چې دی پرده راچولي، وقد اصبح یکشف ستر الله علیه، او دا سحر راولګي او دا پرده د ځان نه لرې کړي، کومه پرده چې د انسان باندې الله رب العالمین راچولې ده، او د انسان د پټ کړی دی چې شرم نه ساتلی د انسان راولېږي، د سار د خپله ګناه ښکاره کړي. د انسان ته هم الله رب العالمین بخښنه نه کوي. بل هغه انسان هم په دې کې داخل دی. ګوره چې کوم انسان ګیره خرئ، ګوره دا ښکاره ګناه ده. کوم انسان مونځ نه کوي او خلک پې خبرې چې دا مونځ نه کوي، دا ښکاره ګناه ده. کوم انسان په ښکاره باندې روجې خوري، دا ښکاره ګناه ده. چې کوم انسان داسې نور فضولیات، داسې اعمال کوي چې هغه د الله او د الله د رسول خلاف وي، د الله او د الله د رسول نافرماني وي او په ښکاره باندې کوي، د المجاهرة بالمعاصي کې دا داخل دی. د انسان ته الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې بخښنه نه کوي. او کوم انسان ته چې ګوره بخښنه ونه شي، دا انسان ناکام دی، تباه او برباد.